اوو کسانو ته الله جل شانو په قیامت کې د خپل عرش سوري لاندې ځای ورکوي. ښه جناب چې د دغه سوري نه علاوه به د قیامت په ورځ بل سوری نه وي. بخاري شریف مشکات شریف کې او مسلم شریف کې دا روایت شته او ډېره عجیبه ورځ ده جی. عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ترس کې د الله رسوله وای دا ټول خلک چې بربنډي قیامت کې کنه نو یو بل ته به ګوري نه اے عائشې اره ته به خپل غم ور په غاړه کړی نو اره یو بجې خپل غم کې موتا مبتلا یو ښه نو د عرش سوری دا به ډېر نږدې خلکو ته الله جل شانه ورکوي. انبیاو ته لوی لوی خلک به د عرش سوري کې ولاړي جي بل سوری به نه وي ښه او ګرمي به الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو دغه سوری نصیب کړي. نو لاول پکې څوک دی جي مستې پکې موږ خپل ځان تلاش کوو ښه. لاول پکې جي عادل بادشاه دی یعنی کم بادشاه چې عدل کوي کم بادشاه چې انصاف کوي. ځکه خو به عمر صاحب وی چې د دریای دجله په کناره باندې یو سپی د تګې مړ شو ما نه به الله تپوس کوي. نو لاولنی څه دی جي عادل بادشاه. دویم هغه ځوان چې په ځوانۍ کې د الله جل شانه عبادت کوي. در جوانی توبه کرده شوی پیغمبري په ځوانۍ کې توبه ایستل دا د پیغمبرانو کار دی. نو جنابو ځواني ډېر قیمتي څیز دی ښه یو جلک دی دې ځای کې بل سپین ډکې راووت بس ځواني ده روانه ده. نو دویم څه دی دویم هغه ځوان چې خپل ځواني د الله جل شانو په عبادت کې تېره کړي. دریم هغه کس که نه چې د ده زړه جومات سره تړلی وي بس جومات ته لاړ شي او بیا یې زړه بهر نه کیږي بس وای چې خدای پاکه زه بیا لاړی جومات ته. داسې نه چې جومات ورته قیدخانه ښکاري یا جیلخانه ښکاري نه. هغه کس چې جومات سره مینه محبت ښه او چې راوځي که نه بیا زړه غواړي چې زر ورشم. څلورم هغه کس دی جي چې د الله جل شانو د رضا دپاره خپل منځ کې مینه محبت ساتي. هم په دې باندې د دوی راټولېدلي او هم په دې باندې د دوی جدایي څنګه بایي په واده کې د ډول سرنا وغږوله او ګډاګانې دې پکې وکړې ستا واده له زه نه درځم جي. هلکه تا سره ایمونه محبت په دې دی چې ته منځګزار یې ته ذکر کې ته سودخور نه او ته الله والی نو په دې خبرو باندې خپل منځ کې مینه محبت ښه دا نه چې د دنیا په خبرو باندې ما ورته یو بل څه کوو هغه رشتې ختمو. نو څلورم کم کس دی چې د الله د رضا دپاره خپل منځ کې مینه محبت کوي هم په دې دوی راټولېدلي او هم په دې د دوی جدا کېدلي ښه. او پنځم جي هغه کس دی چې یوه ښایسته زنانۍ خپل طرف ته مایل کي او دی څه وایي الله الله مینی زه ستا خواله در نږدې کېدی نشم. دا کس په پکې هم خاص طور د عرش د سوري لاندې ولاړي ښه چې ځان د زنا او د بدکارۍ نه منې کوي. څه وایي الله خوشته الله مینی. نو پنځم دغه کس دی ښه. شپږم هغه کس دی چې په داسې پټه طریقه باندې صدقه وکړي که نه چې دا بل لاس ته هم خبر نشي پوه شوې بس په پټه طریقه صدقه دا نه چې بس د سره خو زه مدد کوم. ګورې امام ابو حنیفه رحمت الله چې کله وفات شو که نه نو 100 کورونه راووتل 100 کورونه چې د هغه په مدد روانو ښه خو چاته ګورې پته نه ولګېدلې. نو شپږم څه چې داسې په پټه طریقه صدقه وکړي چې څوک ته خبر نشي یعنې دا بل لاس ته هم خبر نشي مطلب څه چې هېڅ چاته پته ونه لګي ښه. او اووم جي په تنهایۍ کې سړی ناسي د الله ذکر کوي او د دې سترګو نه جي اوښکې راوځي الله اکبر کبیره. دا ډېرې مبارکې اوښکې دي ښه د دوی اوښکو قیمت نشته جي د جهنم اور دا سمندرونه ایسته دي په مقابله کې خو دې دوو اوښکو له الله دومره طاقت په دې جمدانه ورکړی چې ما ورته جمدي چانس راشته که نه زما ستا اوښکې د الله د یرې او په تنهایۍ کې راوځي که نه نو دا دوه اوښکې نه دی جي دا ټول جهنم اور ختموي. نو جي دا څلور اعمال دا اووه خبرې دي کارونه دي که نه چې دا مونږ خپل ځان کې راولو ښه کو کم یو مونږ کې نه که نه هغه مونږ ځان کې راولو. انشاءالله قیامت کې به الله جل شانو مونږ له څه کوي د عرشو سوری راکوي مونږ تاسو ټول به دغه ورځ کې ودرېږو ښه ډېره ګرانه ورځ ده جي. الله دې په دغه ورځ په مونږ ټولو نارینه او زنانو په ټولو باندې پرده راواچي الله دې مرسوا نه کړي په دغه ورځ صحیح ده. نو د عرش سوری به د یوو کسانو ته میلاویږي ښه یو څه دی عادل بادشاه. دویم نوجوان چې ځوانۍ کې عبادت کوي. دریم هغه کس چې د جومات سره زړه لګېدلی. څلورم هغه کس
چې یو زنانې ځان ته میل کړي او دا ووایي چې زه او پاک دامنه زنانې ځان ته میل کړي او دا ووایي چې زه د الله نه یریږم. او پنځم کم یو کس دی چې خپل منځ کې مینه محبت د الله د رضا دپاره ساتي، هم په دوی د دوی روغېدلي هم په دوی د دوی جدایي ده. او شپږم په داسې پټه طریقه صدقه چې بل لاس تم خبر نشي. اووم هغه کس دی چې په تنهایۍ کې د الله ذکر کوي او په داسې دوران کې د سترګو نه اوښکې راوځي، نو جناب دا اوښکې ډېرې قیمتي دي. الله دې زمونږ دغه سترګې نصیب کړي چې اوښکې ته رابهیږي. ښه سختې سترګې دې الله موږ له نه راکړي چې جاړي نه.